طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الشعراء شروع ده. رب کریم فرمای و انه یقینا دا قرآن کریم لتنزیل خامخا نازل کړي شوی دا قرآن کریم رب العالمین د جانب د رب العالمین نزل راتل کړي دی به په قرآن کریم باندې الروح روح مراد تن جبريل علیه السلام دی الامین چې امانت دار دی على قلبك پزړستا باندې یعنی دا قرآن کریم نازل شوی دی په واسطه د جبريل علیه السلام باندې على قلبك پزړستا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لتكون د پر چشیت من المنذرین د ير ورکونکو رسولاننا من المنذرین من المخوفین د ير ورکونکو رسولاننا دا قرآن کریم نازل کړي مونږ بلسان په ژبه باندې عربی په عربی مبین واضحه د پر مونږ په عربی باندې نازل کو چې دی به دا ونوي د مکیوال قریشان چې مونږ نه پوهیدو په قرآن کریم باندې وانه یقینا دا قرآن کریم یعنی ذکر د قرآن کریم نزول د قرآن کریم لفی خامخا زبور الاولین معنا زبور الاولین کتب الاولین په کتابونو اولنیو کې یعنی من حيث الاحوال والمعاني د دې مضمونات الته موجود دي چې توحید دی قیامت حق دی دا ټول موجود او غنور کتابونو کې یا ذکر د محمد صلی الله علیه وسلم صفات موجود د پیغمبر علیه السلام اولم يكن ايا ندي لهم ديال كتاب قريشان لرا آية دليلا يعلمه دا خبرا ان يعلمه دا علم لري بدي قرآن كريم باني يعني بالصداقة دا قرآن كريم باني علم لري سوق علماء بني اسرائيل علماء دا بني اسرائيل لك عبد الله بن سلام سيف شو وغيره رب کریم فرمای ولو نزلناه کچره نازل کړي موږ هودي قران کریم لرا على بعض الاجمين په بعض اجميانو باندې یعنی ولو نزلناه على رجل کچره نازل کړي موږ دا قران کریم په سړي باندې ليس بعربي اللسان چې نه عربي زبان والا نو دی بنه منلو دا قران الله وي عجمي چاته ویل کیږي چې په عربي باندې نه پويږي فقرأه پس لوستل به هودي قران کریم لرا دی عجمي عليهم پدې مکیوالو باندې ما كانوا نبودي به پر قرآن کریم باندې مؤمنین ایمان وروړونکي کذالک هم دغرنګ سلکناه داخل کړي مونږ الله وینات تکذیب فی قلوب المجرمین فزلون د مجرمانو کې لا یؤمنون دی ایمان نروړي به بالقران په قرآن کریم باندې حتی تر دې چې يرو وګوره العذاب عذاب علیم درناک فيأتيهم پسراب شديل رد عذاب عليم بغتة ناسابا وهم حال دار دي لا يشعرون نپويگي بنزول العذاب فيقولوا پس وي بدي عذاب په ټیم کې هل نحنو ايا يو مونږه منظرون مهلت ورکړې شوی یاره مونږ ته چې لګ مهلت را کړې شوی ایمان به مې راوړې داسې به وي رب کریم فرمایا فبعذابنا ایا په عذاب زمون باندې یستعجلون دی جلتی کوي زر غواړي افرایت یلیدلیتا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبري امتعناهم كيشوركم دي لرسنين سوكلنا ثم باجاهم راشدي لما عذاب كانوا شديدي يوعدون وعدك ولا شدي دي سرا ما اغنا دفع بنكيانهم ددينا ما غس كانوا چودي يمتعون چعيش ورکړي شيو ديتا دا عذاب بدفع نکړي رب کریم فرمای وما اهلكنا ندي هلاکړي مونږه من قريه يو قريه ولا يو كلي ولا الا مگر لها وبا قريتا منذرون ورکون کې پیغمبر براغو غیب بیاونه منل بیا عذاب راغه هلاک بشو صدا پراغو ذکر د پارا د پند او نصيحت براغو دي ته د پیغمبر یاداش ورکړو یاداش د پارا وما كنا رب کریم فرمای نه مونږه ظالمین ظلم کوون کې ظلم نکوم مونږه خا بل اعتراض مال جواب دي مشرکانو بدا اعتراض کول لا یعذ بالله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په زبان باندې دا قران وی شیطانانا چي جواب وما تنزلت ند نازل کړي به دی قران کریم لرا الشیاطین شیطانانو وما ينبغي ندي مناسب لهم دي لا دي شیطانان چې دا قران راوړي وما يستطيعون دي طاقتهم نلري
طاقت هم نه لري الله وایي انهم یقینا دا شیطانان چې عن السمع دا اورېدو د وحی نه لمعزولون خامخا منع کړی شوي دي یا لمعزولون خامخا لرې کړی شوي دي یا لمعزولون خامخا شړلی شوي دي دا شیطانان شهاب مبین لمبه چې ورپسې شي رب کریم فرمایي فلا تدعو پس مبلت مع الله سرد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم تو خطاب مؤمنانو ته امت ته مبلد الله سرا اله آخر بل خدای یعنی بل خدای بوتان وغیرہ فتكون پس شیبت مخاطبه من المعذبین دا عذاب ورکړی شیونه وانذروا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرتك كورني وقبيلستا الاقربين غچ نزدې نسب والا واخفض نرم کا ټټ کا جناحك رخونه خپلا لمن هغه چا د پاره اتباعك چې تابعداري کړي استا من المؤمنين د مؤمنانو نه فإن عصوك پس کچې نافرمانی کول استاد قریشو فقل پس ورته وای اني یقینا زچم بریئن بیزار یم ما دا غسنه تعملون چې تاسو کوم عمل کوي توکل کوي علی العزیز پازور ذات باندې الرحیم چې رحم کوونکې ذات دی الذي غزات يراك چې ګوري تعالی رحین په غټم کې تقومو چې پاسېږي د شپې ما الى الصلاه منزتا امام قرطبي رحم الله وی اکثر مفسرین دا معنا کوي حين تقوم الى الصلاه کله چې پاسېږي ته منزتا ګوري تربستا وتقلبك ګوري راوړېدل ستا فی الساجدین فی المصلین په مونږ کوونکې یعنی موحدونو کې یا وتقلبك ګوري راوړېدل سا فی الساجدین یعنی چې سجده کوونکې فی الساجدین فی صلاتک فی حال قیامک په حال د قیام ستا کې تعالی ګوري ورکوعک رکوستا وسجودک سجدستا وقعودک ناستستا انه یقینا د الله تبارک وتعالى هو السميع وعيد كده العليم پوره هل انبئكم هل اخبركم يا خبر درکم زتا سوتا على من پاچا باندې تنزل چې نازلېږي شیاطین شیطانان چې کاهنان دي پاغي باندې نازل تنزل نازلېږي دا شیطانان على كل افاك على كل كذاب په هر کاذب باندې دروغجن باندې هر یو لوی دروغجن باندې افاك کذابن لوی دروغجن اسیم من لوی گناهګار باندې یلقون السما اجدد شیطانان غوګنا خبرو د ملائکو ته فیلقون الى الكهنه پس بیا القا کیدی کائنانو ته د پزړونو کې اچیا خاد دا شیطانان چې د کائنانو پزړونو کې رب کریم فرمای او اکثرهم اکثر د دې کائنانو کاذبون دروغجن دي اوس رب کریم د شاعران بیانې دوه قسم شاعران دي یو حق پرست شاعران دي دویم چې کافران دي فاسقان هغه شاعران والشعراء شاعران چې کوم دي رب کریم فرمایي يتبعهم تابعداري کوي د شاعران والغاوون سرکش خلقا امام بغوی رحم الله قال اهل التفسير اراد شعراء الكفار مرادنا شاعران د کفار دي د دینه مراد هغه شاعران چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بدی بیانوله په شعر کې یا په دغه زمانہ کې چې دا کوم فاسقان فاجران شاعران دي او هنرمندان دي دم دې دم هنرمند نه دي دم دي نو دغه دمانو تابعداري کوي سوق الغاون سرکش خلقا الم ترایت نګوري انهم یقینا دا شاعران چې دي په کل واد په هر یو خړونو کې یا په کل واد من لغویات کې امام قرطبي رحم الله یهیمون من حیران دي یخوضون جور کوزیږي دي ګډ وډ روان دي سم فرمان کسکري ځان نه جو ټول فرمان کسکر دي دا غریبه سي بدنامه دي هر یو دا شونډي چې یادې په شعر کې دا ټول دمان دي ځکه دا دمان چې دي په ترنم کې شاعري او یا شونډي یادې نور صدا غلط او دا نور ساده لباس کې ساده ژبه کې ګوره خره همغه د خو کته بدله ده طول دمان دي الم ترایت نګوري انهم یقینا دا شاعران فی کل واد فهر یو فی کل لغو فهر یو لغویات کی یهیمون من یخوضون جور کوزیږي حیران دي ګډ وډ روان دي بعضی نیم خبره پکې وي خو کی خو بس خپل به عمل نه کیا وانهم یقینا دا شاعران چې دي یقولون وای په زبان خپل باندې یعنی فی شعرهم په شعر خپل باندې ما غسل لا يفعلون چې عمل نه کیا
عمل نکي بعضی وی زه عاشق یم دا بریلیانو کې بعضې شاعران دي ګیر او برید به والي وي یو ورځ زه خپله یو جومات کې ناست وم زه ورکوټ یم یو شاعر نوم اخیستل مناسب نه ګڼم مشهور شعر یې شروع کوي باڼه درته لوګې کړم که چشمان درته لوګې کړم که دا زه تنها پوره یم جهان درته لوګې کړم دا شعر یې ویل یو کس پاسېده وی شاعر صاحب دا ګیر او برید خو دې لوګي کړي دي که د باڼه او دا روزي چې دې لوګي کړل نو کوکا کولا بوتل به ښکاري نو دا شاعران چې په خوله ګیر او برید به والي ځان ته به عاشق رسول وایي وانهم یقینا دي چې یقولون وی فی شعرهم په شعرونو خپلو کې ما هغه څه لا یفعلون عمل به نه کوي اوس هغه شاعران حق پرسته شاعران الله وایي الا الذين کله چې دا آیاتونه نازل شو والشعراء يتبعهم الغاوون نو حسان صاحب حسان ابن ثابت عبد الله ابن رواحه كعب ابن مالك راغلنا امام قرطبي رحمه الله ذکر کوي قال ابو الحسن جاء حسان وكعب ابن مالك ابن رواحه راغل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلله اذا الله نبي انزل الله تعالى هذه الايه الله تبارك وتعالى داية نازل والشعراء يتبعهم الغاوون او الله علم لري چې مونږ شاعران یو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته ویل اقرأوا ما بعد اولئک کنا غرست د دینه غایت اولیا الا الذين دایت مگر هغه کسان امنوا مگر هغه شاعران گمراهان نه دي امنو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات نیک عملونه کړی دي وذكروا الله یاد الله لرا یعنی لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله نمشغول کیدی لرا شعر نه ذکر د الله دا شعر د ذکر د الله نه مشغول کیدی لرا وانتصروا من انتقام اخلی بدل اخلی په شاعر باندې چا د کافرانو بدی بیانیا من بعد ما رستداغنا ظلموا چې ظلم کړی شي په دې باندې ګوره حدیث مبارک کی راځي الشعر بمنزله الكلام شعر په مرتبه د کلام کې دی خبرې کې دی حسنه که حسن الكلام خسته دی په شان ته د خسته خبرو دی وقبيحه قبيح دی که قبيح الكلام په شان ته د بدو خبرو دی وانتصروا دی انتقام اخلي دا شاعرانه د کافرانو نه په شعر باندې من بعد ما رستداغنا ظلمو چې ظلم کړی شوی په دې باندې رب کریم فرمای وسيعلم زرد چې پوی بشي الذين هغه شاعران ظلموا من اشركوا چې شرکونه کړی دي یا په شعر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدی بیان کړی دا اي منقلب منا کوم یو زید واپس ته ينقلبون دی برجو کوي واپس کیږي با بعد الموت رست د مرګ نه جهنم ته بزیدا کسانا